څوک په پلاره باندې ډرایوینګ کوي او چاچیګانې مامیګانې موریانې ترورانې زموږ خویان دي په کورونو کې به ناست وي څوک په چې دی نو بچو سره مصروفه وي څوک په کچن کې مصروفه وي څوک په مختلف په کارونو کې به مصروفه وي ډرایوینګ چې څوک کوي هغوی چې دی نو هم په لاره باندې روان وي د دفترو نه به چې دی نو واپسي کوي خپل کورونو اړخ ته به ځي او زموږ چې کوم یونیورسټۍ سټوډنټس چې کوم دي د هغوی چې کومه نن چې دی نو تللي وو په یونیورسټۍ ته هغوی به چې دی نو هم په ډېر دا خو به زه ووایم چې هغوی به چې دی نو ډېر زیات ذهني به چې کوم دی نو ګډ وډ وي ولې چې هغوی چوټیانې تېرې کړي دي د دې نه علاوه زموږ د اوازې خیبر چې څومره مشران دي د دې نه علاوه چې څومره زموږ اواز چې کوم دی نو تر کومه ځي تر کومه زموږ د هوا په چپو باندې اواز ځي هغوی ټولو ته زموږ د ډک د مینې د خلوص سلامونه پیش کوم لکه زمانې ما د اوازې خیبر نیوز بالکل د هوا په چپو باندې تاسو سره مخاطب یم او پروګرام چې کوم مونږ راوړی دی نو هغه مونږ د ستاسو بالکل د ستاسو دپاره راوړی دی نن چې مونږ ناست یو زمونږ په سټوډیو کې چې کوم سره زمونږ فیمیل ناسته ده ما سره زمونږ فرینډ چې کومه ده د پروګرام فرینډ چې کوم ده ما سره ناسته ده هغه ما سره پروګرام مخ په وړاندې باندې بوځي خو زمونږ پروګرام چې کوم دی د پروګرام نوم دی نو ستاسو اواز او ستاسو اواز به مونږ پورته کوو هغه حکمرانانو ته چې کوم ځای کې ستاسو مسلې چې کوم دي هغه بندې دي کوم ځای کې ستاسو مسلې نه حل کیږي زموږ کوشش دی چې د اوازې خیبر نیوز پلیټفارم نه ستاسو مسلې حل کړو نو د چا چې کوم قسم مسله وي څه قسم مسلې وي هغه مونږ ته چې دی تاسو باقاعده په کمنټس کې مونږ ته رالیږئ او مونږ به کوشش کوو چې ستاسو مسلې د ستاسو کوم مسایل دي هغه چې دی نو مونږ د خپل حکمرانانو ته یا چې کم ځای کې هغه په کومه طریقه باندې حل کیږي نو هغه مونږ مخ په وړاندې باندې بوځو او مسلې به حل کوو نو زه په خپل خبرو باندې ټایم نه ضایع کوم چې کوم ما سره چې زما فرینډ د پروګرام فرینډ چې کوم ما سره ناسته ده هغې له به موقع هم ورکوم چې هغه تاسو سره هم خبرې اترې وکړي او د پروګرام موضوع چې کوم څنګه ما تاسو سره خبرې اترې وکړي هغه به تاسو ته په خپله موضوع چې کوم دی تاسو ته به هم ووایي نو ما سره دغه ټایم کې لایبه خان ناسته ده هغه ما سره پروګرام چې دی نو مخ په وړاندې باندې بوځي او تاسو سره به خبرې اترې عموما کوي نو لایبه خان تاسو به مینوالو سره چې کوم دی نو څنګه څه به وایي ورته تاسو نن دلته راغلي سټوډیو ته او زما د پروګرام چې کوم دی نو لومبنی فرینډ پروګرام کې چې کوم ټاک شو وي تاسو ما سره ناست یئ او پروګرام داسې ملو شوی دی چې که ګورې نو ثواب نه ثواب دی او خدمت نه خدمت دی یو سوشل پروګرام دی نو زمونږ اوریدونکي چې کوم دي نو ستاسو په انتظار دي تاسو به چې دی نو خپل خیالات څنګه شریک کوئ یې سره جی بالکل ولې نه السلام علیکم ټول نه باول زه تاسو ته مخکې سلام وکړم زمونږ ټول مینوال به امید دی چې ښه وي او بس ثواب نه ثواب خو خود دی او خدمت نه خدمت خو خود دی چې مونږ دې کې یو جذبې سره راغلی یو اوازې خیبر د پلیټفارم نه او زموږ کوشش دا دی چې مونږ خپل آواز هم هر چېرته کې ورسو او ستاسو آواز هم مونږ هر چېرته کې ورسو نو ستاسو چې کوم مسلې دي یا ستاسو ته چې کوم مشکلات دي تاسو به موږ سره شیر کوئ موږ به مخکې هغه ځای ته وړو چې کوم ځای ته د هغې حق دی د وړلو او موږ به ستاسو مسلې حل کوو انشاءالله خپل پوره کوشش به کوو او دې کې به تاسو موږ سره مرسته کوئ او موږ به تاسو سره انشاءالله چې چېرته کې پورې تلې موږ شو موږ به تاسو سره انشاءالله د هغې نه زیات منډه وهو او موږ به تاسو سره ځو او امید دی چې تاسو به زموږ پروګرام ډېر زیات خوښ شي او انشاءالله موږ به بیا هم تاسو سره یو او ټول وخت به تاسو سره یو انشاءالله او زه به اوس لیاقت لا به ورکم اوور ټو لیاقت
जी बिल्कुल لایبا خان خبره تر وکي او زه هغه داد ورکوم چې په فرست ټایم باندې ما سره سټوډیو کې ناشته ده او خبره اترې کوي او دومره درنې خبرې وکي چې زه وایم چې تاسو ورپسې شیرینګ نه کوئ او پروګرام چې دی نو تاسو نور هم دا به زیاتې وي موږ سره او لایبا خان سره به زیاتې وي ولې چې د هغې پروګرام چې کوم دی نو په لومبي ځل په فرست ټایم باندې چې کوم دی نو یو اف ام د پلیټ فارم نه چې کوم دی نو تاسو ته مخ پړاندې باندې کوو مونږ خو تاسو چې کله نه اورئ نو دا خو زیاتې دی او چې اورئ نو الله مو ښه ساته ښاد او آباد ساته خو خبره اترې دي زمونږ موضوع چې کومه ده موضوع ته به راځو زمونږ موضوع چې ده نو هغه دا ده چې تاسو سره کومې مسلې دي که هغه په هسپتالونو کې کېږي که په مختلف په تاڼو کې پولیس سټیشن کې کېږي که په کلي کې په کم صورت په کم شکل کې تاسو سره مسلې کېږي نو تاسو د زمونږ د اواز خیبر نیوز چې کوم پلیټ فارم دی نو هغې نه تاسو هیلپ اخیستی شئ زمونږ چې کوم مشر دی زمونږ چې کوم چیرمین صاحب دی هغه به هم حل کوي او د دې نه علاوه به مونږ باقاعده ستاسو مسلې نوټ کوو مونږ باقاعده چې دی نو ستاسو مسلې لیکو او ستاسو وزټ به کوو چې کوم ستاسو کور وي یا ستاسو ځای کې کوم ځای کې مسلې وي هغه به مونږ حل کوو نو امید لرم چې تاسو کم کس چې پروګرامونه اوري زمونږ نو هغوی ته دا زمونږ یو ریکویسټ دی چې دا پروګرام شیر کړئ کم سے کم که د ستاسو څه مسله نه وي د بل غریب مسله چې کېده نو زمونږ په پروګرام په وساطت سره حل شي نو په دې کې ستاسو ثوابونه هم کېږي نو زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې تاسو زمونږ د پروګرام چې کوم دی نو تاسو مخ په وړاندې باندې بوځئ او شیر یې کوئ خواجه صاحب الله مو ښاد او آباد ساته الله مو ښه ساته ستاسو د مینې د خلوص نو ډېره مننه الله تاسو هم کامیاب کا او زموږ ټیم ته تاسو چې دی نو هرکلی وایي نو ډېره مننه چې تاسو زموږ ټیم ته هرکلی وایي الله دې تاسو له په هسپتال کې تاسو په میډیکل فیلډ کې تاسو له چې دی نو هم ترقي درکړي او پروګرام چې دی نو لږ مهرباني وکړئ چې دا پروګرام مخکې شیر کړئ زمونږ موضوع چې کومه ده نو زمونږ موضوع دا ده چې مونږ د خلکو د عوامو د ستاسو اواز جوړېدل غواړو د ستاسو د اواز دپاره مونږ راوچت شوي مونږ پروګرام دې دپاره راوړی دی چې ستاسو اواز جوړ شو او ستاسو مسلې چې کوم دی نو مونږ مخکې ورسوو او د هغې مسلو حل راوباسو Así لایبا خان تاسو ته هم پته ده ماشاءالله تاسو د ژوند چې کوم دی نو مرحلې کومې تېرې شوي وي هر چا باندې سخت نرمې راځي نو مونږ اورېدلي دي او ویلی کېږي چې د مور په خدمت کې چې دی نو جنت میلاویږي او د بنده په خدمت کې الله میلاویږي نو نن مونږ ته یو داسې یو چانس میلو شوی دی چې مونږ به ډېر ګناهګار یو زمونږ نه به چې دی نو زه به دا ووایم چې مونږ نه به چاته کې یا ښه کار یاد شوی یا به نه شوی خو نن چې دا کوم پلیټ فارم باندې مونږ راغلي او زمونږ اوریدونکي چې کوم دی نو مونږ سره مینه لري هغوی زمونږ اواز اوري نو څه وی چې آیا زمونږ د لاس پونه چاته کې داسې زه خو یم چې زما د لاس پونه به چاته کې ښه کار خو به نه شوی خو دا یو پلیټ فارم دی میلو شوی دی نو تاسو څه وی خپل خیالات چې دی نو تاسو په ذهن کې څه دي خیر دی څه خوښي دې ته پروګرام شیر کړه هغه نه شیر کړه ډاکټر صاحب ته دغه کړی وم هغې به دغه کړی وم دې ګټه مې راوړه مطلب ټول وړي واتساپ باندې مطلب ټول واتساپ کړی
مینوالو اکثر له تاسو کتلی وي دغه ټایم کې دا چې کوم زمونږ نن سبا چې کوم حالات دی زمونږ بلکې زمونږ څه چې زمونږ ملک نه بهر چې څومره خلک دي په کرونا کې متاثره شوي دي. د کرونا حالات داسې کړي دي چې په کور کې د رزق درک نه لګي، کاروبارونه چې دی نو ډېر زیات خراب شوي دي. الله دې وکړي چې د هغوی د کور چولې چې کوم دی نو بیا دې بلې شي، څنګه چې مخکې ژوند تېرېدو، څنګه چې مخکې د هغوی زندګي وه. نو زمونږ دعاګانې دي، زما د ټیم دعاګانې دي چې د هغوی د چولې دې بیا بلې شي، د هغوی د هغه رنګې زندګي بیا روانه شي څنګه چې مخکې وه. خو پروګرام موږ راوړی دی ستاسو اواز، نو ستاسو اواز به جوړېږي، خو به هله جوړېږو چې تاسو موږ سره خپلې مسلې شیر کوئ، تاسو موږ سره خپلې کوم مسایل دي یا موږ ته چې تاسو راوړاندې کوئ، موږ سره شریک کوئ چې موږ هغه د خپل مشرانو ته مخکې کړو چې هغې باندې بیا موږ غور و فکر وکړو. ولې چې نن سبا چې دا کوم حالات دی چا سره به چې دی نو بېروزګاري وي، د چا به کور کې مسلې وي، د چا به د ځمکو لانجې وي، د چا به مختلف قسم چې څه قسم مسلې وي ستاسو زمونږ په وساطت باندې کوي به الله پاک، او زمونږ اواز خیبر نیوز په وساطت باندې زمونږ مشران چې کوم دي هغوی به چې دی نو د هغوی په وساطت باندې به دا مسلې حل کېږي. نو تاسو چې دی نو خپلې مسلې موږ ته په کمنټس کې شریک کولی هم شئ، او زمونږ چې کوم چیرمین صاحب دی سید جلال صاحب چې کوم دی د هغه چې کوم دی نو موږ ډېره زیاته مننه کوو، ډېره زیاته مننه په دې کوو چې هغه موږ له داسې یو پلیټفارم راکړو، د هغه چې یو سوچ لري، د هغه دا یو سوچ دی چې زه د غریب خلکو مدد وکړم، د غریب خلکو اواز دې اوچت کړم، د غریب خلکو داسې یو ملاتړ جوړ شم چې هغوی زنانه چې کومې دي نو خور سره خور، رور سره رور، کشرانو سره چې کوم دی نو د بچو په نظر باندې، د بچو په ځای باندې هغوی منډه وی. نو زمونږ د اواز خیبر نیوز په وساطت سره زمونږ پروګرام چې کوم نن شروع دی دا ستاسو اواز پروګرام، نو د دې په وجه باندې تاسو به راځئ زموږ پلیټفارم ته او کمنټس کې به موږ سره مسلې شریکوئ، زموږ مشران چې کوم دي هغوی به ستاسو مسلې حل کولو کوشش کوي. نو تاسو موږ د خپل کمنټس کې خپلې مسلې چې دی نو موږ ته شیر کوئ، موږ ته رالیږئ. زموږ صرف ناست چې دی نو صرف او صرف تاسو دپاره یو چې تاسو موږ ته خپلې مسلې چې دی نو راولیږئ. جی مینوالو بالکل تاسو چې څنګه مسلې وي تاسو موږ سره بلا خوف بلا جھجک ویلی شئ. انشاءالله موږ تاسو دپاره دلته کې ناست یو. او چې څنګه زما د قربه وویله چې لیاقت زمان صاحب وویله چې موږ تاسو دپاره دلته کې ناست یو، خدمت کې عظمت دی. بېشکه دا ټول خبرې رښتیا دي، خو خبره دا ده چې څو پورې تاسو خبره ونه کوئ، همت ونه کوئ، موږ ته پته نه لګېږي او موږ څه نشو کولی. نو امید دی چې زمونږ د اواز سره به تاسو اواز جوړیږئ او موږ به ستاسو اواز جوړیږو انشاءالله. او تر څومره پورې چې موږ تللی شو انشاءالله تاسو سره به ځو، او هر څه بېشکه د الله په لاس کې دی، الله کولی شي، موږ نشو کولی، خو موږ یو قدم اوچتول دي او الله تعالی به انشاءالله ورکړي برکت اچوي. او تاسو نه موږ هیله لرو چې تاسو به زموږ پروګرام خوښ کوئ، موږ ته به چې دی کمنټس کوئ، نو موږ به داسې ستاسو حوصله افزایي به وي موږ سره، نو موږ به مخکې ځو. نو تاسو پاڅېږئ او همت وکئ، موږ ته یو کمنټس وکئ، زموږ حوصله افزایي وکئ، موږ به ستاسو ډېر زیات مشکور یو. او پروګرام شیر کړئ. نو زما فرست ټایم دی، ډېر زیات نشم دا وکولی، خو زه به خپل قربه لیاقت صاحب له به ورکړم.
جی مینوالو امید لرم چې تاسو به مونږ سره یئ او چېرته به مو نه ځئ زمونږ د لایف راتلو ستاسو مسلې حل کول ستاسو سره مینه چې دی نو زمونږ د زړه نه د زړه د خلوص نه مونږ تاسو سره مینه لرو چې مونږ ستاسو په کار راشو ستاسو خدمت وکړو او د ستاسو د بچو داسې چې د هر چا مسله وي څوک چې زمونږ اواز اوري د هوا په چپو باندې که د مسافر چې کوم دي خاص طور پر زموږ مسافر چې کوم اواز اوري نو هغه مسافرو سره خو ډېرې زیاتې مسلې دي نن سبا چې کومې مسلې مسافرو سره روانې دي نو هغه چانه پټ پناه نه دي چانه پوشیده نه دي نو زه مسلې ځکه بیا یادوم چې زموږ پروګرام چې کوم دی نو هغه په مسلو باندې دی کم مسایل چې تاسو سره راپېښ شوي دي هغه مسلې به تاسو موږ ته رامخې کوئ مونږ به چې دی نو هغه مسلې زمونږ حکمرانان چې کوم دي یا چې کوم زمونږ مشران د چینل چې کوم مشران دي یا مونږ چې د خپله زمونږ چې کېږي نو مونږ به په خپله منډه وو نو مونږ صرف دې لپاره نن تاسو سره لایف راغلي چې ستاسو مسلې چې کوم دی نو مونږ حل کړو نو دا به زمونږ لپاره یو غټه خبره وي چې ستاسو دعاګانې زمونږ په نصیب کې وي نو نصیب به مو شي هغه به ځکه نصیب کېږي او هله به نصیب کېږي چې تاسو مونږ له د خپل خدمت موقع راکئ نو زه خو وایم چې پته نه لګي چې لایبا خان چې دا خلک پته نه لګي چې دغه ټایم کې چې دی نو اکثر له اوړه غاږي خلک څنګه کچن کې مصروفه دي کسان ټول غیب دي نو په حساب یې نه پوهېږو چې دا کسان چېرته تللي دي چې غیب شوي دي جی بالکل دا ټایم کې د کارونو روزګارونو ټایم وي ټول کورونو ته بلکې څه راځي او څه کارونو باندې ځي نو بیزي وي دا ټایم کې خو انشاءالله زموږ نن پهله ورځ ده نو د دې وجې نه انشاءالله څنګه ورځې تېرېږي ټولو خلکو ته به پته لګېږي امید دی ولې نه موږ پښتانه یو انشاءالله زموږ مینوال پښتانه دي موږ سره به ضرور مرسته کوي او موږ به د پښتنو اواز تر هغه ځای پورې لیږو چې کوم ځای پورې د دې اواز لیږلو حق دی موږ به انشاءالله ستاسو حق پوره دغه کوو نباوو او دا حق به چې دی تاسو ته ضرور درکړلی کېږي موږ به پوره کوشش کوو دی کې او تاسو زموږ لپاره پوره کوشش وکړئ چې زموږ پروګرام شیر کړئ خپلو خپلوانو ته ووایئ خپل فرینډز ته ووایئ هر چېرته کې زموږ دا پروګرام تاسو شیر کړئ چې دا اواز تر لرې پورې ورسیږي او څه مسایل هم چې وي چې څه خبره هم وي تاسو بالکل بلا خوف بلا جھجک ویلی شئ او انشاءالله دا ستاسو داسې پلیټفارم دی لکه خپل کور نو دا ستاسو د کور خبرې دي د کور خبرې به انشاءالله هم کور کې پاتې کېږي داسې به هېڅ خبره نه وي چې ګینې بهر به ځي یا څه په دې باندې تاسو مطمئن اوسئ موږ ستاسو اواز یو تاسو زموږ اواز جوړ شئ جی قدرمندو زما ډېر خوږو او ګلالو ملګرو ماشومانو زموږ چې کوم مشران دي زموږ چې کومې خویندې میندې دي زما اواز تر کومه باندې اوري تاسو کم ځای کې زموږ اواز ځي نو که هغه لر دي که بر دي چې څومره م اواز زموږ اوري چا چې په دې پروګرام کې حاضري وکړه چا چې دې پروګرام کې موږ سره شمولیت وکړو نو هغه هم یو جهان مننه الله دې د هغوی کور آباد ساتي ښاد او آباد یې ساته چا چې موږ سره په دې کې برخه واخیسته د کامنټس په ذریعه باندې د کامنټس په لیکه باندې کامنټس په ذریعه باندې دلته راغله موږ سره خپلې مینې شریکې کړې موږ سره حاضري ولګوله د هغوی د هم چې دی نو ډېره مننه او الله دې ښاد او آباد ساتي پروګرام موږ راوړی دا نن زموږ ټرای بیس باندې زموږ پروګرام و چې زموږ د اواز خیبر نیوز نه زموږ یو داسې یو پلیټفارم جوړېږي لګیا دی چې هغې کې به موږ مختلف مسلې به موږ چې دی نو د خلکو ځان سره نوټ کوو په کاپۍ باندې او باقاعده لیکو هغه مسلې چې کومې مسلې تاسو سره دي او تاسو چې دی نو موږ ته وایئ په کمنټس کې خپلې مسلې رالیږئ زموږ د اواز خیبر په وجه باندې اواز خیبر په وساطت سره به ستاسو مسلې حل کېږي کومې مسلې چې وي هغه چې هر قسمه مسله وي که غټه وي که هغه وړه وي
که هره مسله وي هغه تاسو په وینا باندې او زمونږ په وساطت او د الله په وساطت صرف کوي به الله مونږ به سره بانه جوړیږو مونږ به چې نو منډه وو نو زه امید کوم چې تاسو به مونږ ته خپل مسلې په خپل کمنټس کې بیانوي تاسو کاغه هر قسمه مسله ده نن سبا خدای ته پته ده چې څومره مسایل دي د دنیا چې کومه ده الله دې وکړي چې تاسو په کور کې د خوشحالو نه یو ډک چې نو د خوشحالو باران دی کی خو نن سبا چې دا کومه مسلې دي او کوم غمونه دي نو زه وایم چې ډېر مشکل ده چې په دې کې واړه دي او ورکوټو ماشومان دي واړه دا غي چې دي چې ورته وګورو نو په سوچ کې بتلی یو روان به پلارو کې غمونه دا نه دي چې تبه چې بس پته نه لګي چې چاته کې سب دا څه ته کې ټرک وړي د بادامو کو څنګه نو زه دا حیران یم چې د مشرانو به کم حالات کې زمونږ به کم چې د ذمہ داری چې کم د چا په سر د غي به کم حالات وي نو نن د وجه مونږ د پلیټ فارم چې کوم دی نو جوړ کو او د پلیټ فارم دا نن زمونږ فرست ټایم دی رومبني ورځ د زمونږ د ټرای بیس باندې مونږ لګي نو زه امید کوم چې تاسو به دې کې چې نو مونږ سپورټ کوئ او زمونږ به چې نو مونږ سره مرسته کوي خپل مسلې چې کوم دي یا مونږ تر مخې کوي او زمونږ په وساتت سره تاسو به مسلې چې نو خپل د حل کولو کوشش کوئ نو قدرمندو پروګرام چې چا ولې دا غي هم ډېر مننه یو جهان مننه خاد او آباد مو ساته دا زموږ ټرای بیس پروګرام امید لرم چې تاسو بچ دې نو مات ګټ پروګرام خو امید لرم چې تاسو به خوښ کړئ وي زموږ موضوع چې کومه ده دا زموږ تاسو سره مینه لرو چې مونږ وایو چې مونږ راشو او تاسو سره نو مونږ د کې چې نو خبرې شریکو تاسو د مینوالو د تاسو د غریبانو چې کومه مسلې دي خاص طور پر غریبانان چې کومه طبقه د غریبه طبقه چې کومه ده د هغه مسایل چې کوم دي هغه حل کو بیا د کې نن سبا چې کوم په کورونو کې مسلې راغلي دي د زنانو سره چې کوم زیاتیات کیږي کنه په کورونو کې یا د ماشومان سره چې کوم زیاتیات کیږي نن سبا چې ماشومان زیاتیات وسرو کې هغه جنسي زیاتیات شو هغه هر قسمه به ملکی قتل کی دین علاوه چې کوم منشیات دي هغه چې کوم د خبرې کوم مخکې څومره موضوعګان زموږ راځي دا به موږ چینجینګ دی کراولو موږ مختلف موضوعګان وروړو پاغي باندې موږ خبره اترې کوو نو دا ټایم کې زما خوګوم ارګرو اوریدونکو زه دا ټایم کې تاسو نه اجازه تخلم امید ساتم چې تاسو به خپل دعاګانو کې مونږ یاد لرئ او مونږ به تاسو خپل شې نو د خپل طرف نه متاسو سره مونږ دعاګانې کوو د خپل ځان خیال ساتي کوم ځای کې مو صحیح خاد آباد صحیح بلالي صحیح لوی الله پامان اجازه واله بیا اوکې زمارو ډیر زیاتې خبرو کې امید دي چې تاسو به خوښ شي او دا زموږ پیله پروګرام دی او تاسو نه مونږ دغه غواړو چې زمونږ دا پروګرام تاسو مخکې شیر کړئ او موږ به تاسو نه دې ځکه اجازه والو چې کده پښتون د لړ دی او کده بر دی الله دې هر چرته کې کامیاب ساتي او په لوی الله مسپارم زلای با خان د تاسو نه اجازه تخلم الله حافظ